السلام علیکم. یو ورور د مطالعو متعلق سوال کړی دی چې دی مطالعو لره اعتبار شته که نشته. د مطالعو د اعتبار معنا ده چې یو ځای کې سپوږمۍ مخکې ښکاره شي او بل ځای کې ښکاره نشي، نو دې ته مطلع د قمر ویل کېږي. نو دې مطالعو لره اعتبار دی چې کوم ځای کې مخکې سپوږمۍ ښکاره شي هلته د روژې اختر یا دغه میاشتې د شروع کېدو حکم شروع شي، او چې کوم ځای کې سپوږمۍ ښکاره نشي دغه د اوله سپوږمۍ، نو هلته د میاشت احکام نه شروع کېږي، نه روژه شروع کېږي، نه اختر، نه د میاشتې حساب اول او دویم دریم شروع کېږي. نو دې ته وایي اختلاف د مطالعو. اوس اختلاف خو په مطالعو کې شته دی، د ده نه څوک انکار نشي کولی، خو دا چې په شریعت کې دې لره اعتبار شته که نشته، دا یو سوال ورور کړی دی. نو زما د خپل تحقیق مطابق دا مسله یو خو د سلفو په منځ کې اختلافي راغلی ده چې دا مطالعو لره اعتبار وي، نو د یو ځای لیدل په بل ځای کې نه کافي کیږي، او په دې باب کې صریح روایت موجود دی. امام مسلم حدیث نقل کړی د قریب، او هغه دا وایي قریب روایت دی چې زه شام لتلی وم او ابن عباس رضی الله عنه چې زه د شام نه رالم، ما نه پوښتنه وکړله چې تاسې روژه د څه وخت نه نیولې وه؟ نو زموږ روژه یوه ورځ مخکې نیول شوې وه د ابن عباس د روژو نه. نو ابن عباس رضی الله عنه ویله چې موږ د هغوی رؤیت د شام والاو ته اعتبار نه ورکوو، اگر که تا پکې پخپله لیدلي ومي، ځکه چې قریب ورته ویله چې ما ولیدله او معاویه رضی الله عنه هم ولیدله او هغه حکم وکړ. نو ابن عباس رضی الله عنه ورته ویل چې د شام رؤیت اگر که تام کړی دی، معاویه رضی الله عنه هم کړی دی او معاویه رضی الله عنه امیر هم دی، خو بیا هم د هغه ځای رؤیت زموږ دپاره دلیل نه دی، موږ به خپل رؤیت باندې عمل کوو. او بیا یې ویله چې هکذا امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا مسله موږ ته ښودلې ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې راته ویلي دي. دغه روایت صریح دی په دې باب کې چې یو منطقه کې ښکاره شوله، نو هغه سپوږمۍ لیدل د بلې منطقې دپاره دلیل نه دی تر څو پورې چې په هغه منطقه کې خپله نه ښکاره شوي. البته دا علمي یو مسله ده او دا د حدیثو نه دا معلومیږي صراحتاً. یو رای د علماو دا ده چې هغوی وایي چې نه، چې کوم ځای کې مو ولیدلی شوله او اخبار تا ته راغی، یعنې تا ته اخبار د هغې وشو، ته خبر شولې چې دا په پلاني ځای کې ولیدل شوله، نو اوس په تا باندې د دغې رؤیت دلیل دی او ته به د هغوی سره یو ځای د دغه میاشتې ابتدا کې شروع به کې، او که اختري او که روژه وي نو اختر او روژې لره به اعتباري د ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته. نو د هر انسان رؤیت خو نه دی مراد، معنا د دې دا ده چې مسلمانانو کې چا ولیدله نو تاسې ورباندې روژه شئ، او مسلمانانو کې چې چا ولیدله تاسې ورباندې اختر وکئ. او د دغه صورت چې و چې دا کوم د قریب روایت کې دی، هغه خو هغه صورت دی چې کله خبر نه و راغلی مدینې ته، نو چې یو منطقې ته خبر نه را رسېدلی، د هغې دپاره خو طبعا خپل رؤیت دی، او چې یو منطقې ته خبر ورسیږي نو دغه دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم دی چې صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته، نو هلته باید روژه ونیولی شي چې د رسول الله حکم درته راورسېده چې دغه میاشت لیدلو حکم تا ته راورسېده چې میاشت ولیدلی شوله، سعودي کې ولیدلی شوله، تا ته اوس راورسېده، داسې حالات پیدا شولو لکه اوس چې پیدا شوي دي.
نو دوی وایي چې د هغه ځای لیدل زموږ دپاره دلیل دی. خو دا یوه خبره باید ذهن کې کېنولی شي چې دا اختلاف د سلفو په منځ کې شته او دا اختلاف دواړو طرف ته لکه موږ چې ذکر وکړو مختصر دواړو طرفه د دې دلایل شته. خو زمونږ مسله او اختلاف په دې خبره کې نه دی. اصل کې د مسله باندې که چا کتاب لیکلی دی او که دا مسله چا چیړلې هم ده نو دغه ځای پورې اختلافي ده چې دا موږ بیان کړله چې دا د منطقي امیر د منطقي قاضي د ملک بادشاه د هغه سره په داغه په باره کې دا مسله اختلافي شوله. د یو ملک رؤیت هلال کمیټي د یو ملک قضا د هغې دپاره دا مسله اختلافي شوه. اوس د هغه ملک د قضا اختیار دی که هغه خپل رؤیت باندې روژه نیسي او اعلان کوي او کنه وایي چې د سعودي یا بل ملک اسلامي کې ولیدلی شوله نو بس موږ اعلان کوو. دا دغه د ملک قضا ته دا فیصله سپارلې ده او قضا هر یو اوس د افغانستان قضا فرضاً دا فیصله کوي چې موږ د سعودي په رؤیت باندې ته اعتبار ورکوو. نو موږ نه وایو چې دا د فیصله د دوی د سلفو د رای خلاف ده بلکې د سلفو د رای موافق ده او سلفو کې بعضې علماو دې ته ذهاب کړی دی. او که د پاکستان حکومت دا وایي چې نه موږ د سعودي حکومت رؤیت له اعتبار نه ورکوو موږ خپل رؤیت په دې ملک کې چې ولیدلی شي په هغې موږ اعلان کوو د روژې او د اختر. نو موږ وایو دا مثلا د سلفو نه نقل ده او دې کې دوی خطا نه دي بلکې دا رای هم د سلفو ده او دا پکې قوي رای ده. دا د حدیث صریح روایت سره موافقه رای ده چې موږ که هلته هم لیدلی شوله خو موږ د هغوی رؤیت له اعتبار نه کوو موږ خپل رؤیت باندې ته اهتمام کوو او خپل رؤیت باندې به اعلان کوو. نو دا قوي رای ده د حدیث سره موافق رای ده. خو اوس په دې کې داسې خلک لکه چې نن سبا په دې ملکونو کې پیدا شوي دي نو زه خو په خپله والله حیران یم چې ما خو چېرته دا نه ده لیدلې په یو کتاب کې چې هغه دا ووایي چې یو افراد دې په خپل سر باندې دا ووایي چې موږ رؤیت د پلانکي ملک له اعتبار ورکوو او د پلانکي ملک له اعتبار نه ورکوو. په خپل سر د افراد وایي قطع نظر د هلال د کمیټې د قضا د خپل امیر چې دغه ملک دی د هغې د نظر نه خلاف افراد راپاڅېږي وایي چې په پلاني دنیا په ګوټ سر کې لیدل شوې ده نو زه دلته اختر کوم او د هغه امیر نه خلاف کوي سره د دې چې دغه امیر ما ته ویل که امیر هره یوه رای باندې اعتبار کوي نو د هغه رای احترام دی او هغه شرعي ده. اوس چې راپاڅېږي یو څوک او د خپل امیر دغه شرعي رای نه اختلاف کوي چې زه د دې امیر خبره نه منم او زه د بل ملک په رؤیت باندې اعتبار کوم نو دا مسله نه چیرته کم ما د نظره نه ده تېره شوې. دغه علماو ته که څوک په دې نظري چې حکومت د چا اعلان اونکي قضا اعلان اونکي د مسلمانانو امیر اعلان اونکي او هغه وایي چې موږ په خپل رؤیت باندې عمل کوو او په خپل سر څه افراد په ملک کې قلیل افراد هغوی وایي چې نه موږ اختر کوو موږ روژه کوو موږ د پلانکي ملک په رؤیت کوو. دا مسله شریعت کې د دې مثل موجود دی یا د دې خبرې دلیل موجود دی نو که دا خبره موږ ته واضحه کړي کم مولام او کم عالمم نو زمونږ سره به غټ احساني بلکې د دې قوم سره به احساني چې دا مسله واضحه کړي. خو دوکه دې نه ورکوي دا چې د هغه امیر ته اختیار دی چې دا مسله هغه د هغه ملک د رؤیت سره رؤیت قضا فیصله کوي او کني کوي دا د امیر اختیار دی. خو د امیر یو طرف ته دغه فیصله شرعي ده د هغې دلایل د عمراو دلایل دي د افرادو په دلایلو کې نه را نقل کوي چې د افرادو خبره جدا ده افراد د دې ملک تابع دي افراد د دې امیر سره بیعت کړی دی افراد د دې ملک د قضا تابع دي هر حکم یې د دې ملک د قضا تابع دی. اوس د دې د قضا نه وزي
راځي او وایي چې زه په خپل سر باندې په بل ځای کې په خپل سر باندې هلته د بل ملک سره کومه د خپل امیر خلاف کوم، نو دا مسله غیر شرعي ده. او که په دې مسله کې چا سره د شرع په لحاظ سره څه ګنجایش شي، نو موږ د هغه 100% احسان به ومنو او موږ به د هغوی احسان تر قیامته پورې هیر نه کړو چې هغه موږ ته دا مسله شرعي ثابت کړي چې زه د په کوټې ګوټ کې ناست یم او زه د روژه خورم او زه وایم چې نه په پاکستان کې که روژه نه ده لیدل شوې، نو اختر میاشت نه ده لیدل شوې، نو سعودي کې لیدل شوې ده، زه یې پټه په کور کې خورم یا زه پټ روژه یم او که اگر که دې ملک والا حکومت اعلان نه دی کړی، زه یې پټ د دې حکومت خلاف نیسم. دا کار که څوک شرعي ثابت کړي، نو موږ د هغه داسې احسان منو چې تر قیامته پورې به هغه ته دعاګانې کوو. خو چې دا مسله موږ ته څوک حقیقتا دغسې ثابته کړي چې دا د افرادو کار چې دی دا شرعي دی، هغه د قضا مسله د سلفو د اختیار مسله جدا ده. او دا مسله په دې مسله کې زه خو تاسې ته یو مسله واضحه کړم، دغه علما چې هغوی په دې قایل دي چې د سعودي رؤیت زموږ دپاره رؤیت دی، نو دا صرف د دوی په روژه او رکوټ اختر کې مسله ده. لوی اختر کې ما دغه یو عالم ومونلی ده چې هغې خپله قرباني راغستي او مخکې یې کړي د سعودي سره یو ځای، او که ورته ووایه ولې سبا هم کېږي، نو هلکه که سبا کېږي نو د اولې عمره فضیلت خو نه دی، هغه خو د یو عذر د وجې نه ته سبا کولی شي، یا 2-3 قرباني دي فقها وایي ته سبا وکړي. اوس ته په اوله ورځ بد ناقه قرباني نه کړې. صحابه کرامو کې خو داسې کسانو چې د لمانځه نه یې مخکې قرباني کړې وه، وایي دا ورځ چې ده دا ورځ د دې د اجتهاده د غوښې ته بیا د اختر نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول عمر قربانیانې چې څه راغلي دي او د اختر قرباني یې کړې ده، نو په اوله ورځ یې کړې ده او د اختر نه وروسته یې کړې ده. خو دوی علماو هسې یو په زړه کې شکي چې داسې نه چې د سعودي سره قرباني صحیح نه وي، نو دا روژه ورته سپکه کاري په نسبت سره دغه قربانۍ ته، او که روژه یې خرابه کړله خپله، نو دغه فکر ورسره نشته دی. دا ما هسې یو الزامي خبره وکړله او نور شرعي لحاظ سره همدغه ده. بعضې ورونو دلته دا یو اشکال کړی دی چې که اوس موږ په یو ځای کې خلک د پاکستان د حکومت سره روژه نیسي او په همدې پاکستان کې په بله منطقه کې خلک د سعودي سره نیسي، نو که موږ دلته د پاکستان څخه ونیسو او هلته لاړ شو اختر بیا موږ سره د سعودي په دغه باندې کوو، ځکه ټول کلی اختر کوي، نو که زه یو کس پکې اختر نه کوم نو دا مسله به څنګه وي؟ د دغې مسلې هم شرعي لحاظ دا دی چې کله مسله تا ته معلومه شوه چې دغه غیر شرعي کار دی چې څوک په خپل سر د بل حکومت سره د بل حکومت په اعلان باندې روژه نیسي یا اختر کوي، نو که یو خلک په غیر شرعي طریقې سره اختر کوي او ته ورسره نه کوې او دا مسله ورته واضحه کړې چې دا اختر نه دی، نو بس تاله به الله اجر درکړي، ته ورسره ما اختر کوه. که پاتې شو مونځ، نو چې اختر نه دی نو مونځ به پکې څه وکړي؟ چې یو چا مونځ نه کوو نو مونځ خو څه فرض او سنت نه دی په چا باندې، وایم فرض خو نه دی، سنت طریقه ده، که ودې نه که خیر دی، خو چې روژه خوراک خو ډېر لوی اهمیت لري او دې ته موږ خوراک وایو، د روژې قصدن خوراک ورته وایو، ځکه چې د حکومت خلاف ته کې د قضا خلاف کې دا غیر شرعي کار کې په غیر شرعي طریقې سره چې ته روژه ماتې، هغه ستا عذر نه دی، هغه قصدن روژه ده او په هغې کې چې څه حکم د قصدن د روژې د خوراک هغه به په تا باندې وي. نو که ته په خپل بل ځای کې خلک اختر هم کوي، ته ورته ویلی شي چې وروره اختر نه دی، تاسې څنګه کوئ؟ دا خو یو ملک دی، حکومت نه دی کړی، بادشاه نه دی کړی، قضا نه دی کړی، تاسې په کوم دلیل باندې کوئ؟ اقول قولي هذا استغفر الله.